ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو د سکول د دې سیشن نن ړومبنۍ ورځ د چوټیانو نه پس او تاسو دا موضوع چې دا دام ډیره مزیداره ده چې په معاشرتي اقدار څه پکار دي او د دې خبرې د شروع کېدو نه مخکې یو شرط په منو هغه شرط دا دی چې علم سړی زده کي که نه سبق باندې زده کي نو د هغې دوه ریزلټ ای یو ریزلټ یي عمل چې ته په هغې باندې عمل وکې او یو ریزلټ یي جدل چې ته په هغې باندې بحث وکې کم خلق چې علم د دې لپاره زده کوي چې بیا په کلي کې باس وکړو او پلانې پې کچکو دا بدقسمت دی او کم خلق چې په دې بنیاد باندې علم زده کوي چې موږ پې عمل وکړو خپل دنیا او آخرت ښایسته کړو دا خوش قسمت دی. تاسو به حیران شئ چې یو حدیث ته ډېر خوږه الفاظ دي اذا اراد الله بعبده خیرا د کم سړي سره چې الله د خیر اراده وکړي فتح الله له باب العمل دا هغه دپاره د عمل دروازه کولاو کې نه هغه هرې خبرې ته په دې بنیاد سوچ کوي چې یاره په دې به عمل کومه او د کم سړي باندې چې خدای پاک د شر اراده وکړي نو اغلق علیه باب العمل وفتح علیه باب الجدل د عمل دروازه پې بند کی او هغه صرف باسونه کوي وی دی مولوی صاحب چې دا خبره کوله نو دی په خپله پې ولې عمل نه کوي دا جدل والی نو وی د ده زامن خو هلته کې چرس کی دی موږ ته خبرې کوي دا جدل والی نو هغې هلک ته ما هلکه ته مونځونه کم ځای کوې نو هغه ما ته وی زه اکثر مونځ کور کوم ما ولې وی دا مولوی صاحب مې نه دی خوښ ما څه چل دی پکې مړه وی چې ته خبرې کوې سړی پې پوهېږي وی چې هغه خبرې کوي سړی پې نه پوهېږي نو ما که زما په دې پوهېدی خو ته به مانځله جومات ته تلې وی ولې ما ښځې صرف کور مونځ کوي نارینه همیشه په جومات کې مونځ کوي نو دا جدل والا چې دی هر وخت صرف په دې بنیاد باندې خبرې ته غوږ دی چې دی داسې وي او دی داسې وي او دې ته نه ګوري چې یاره ماله په دې عمل پکار دی. نو تاسو به زما سره وعده کوئ چې موږ چې څه اورو نو عمل به پې کوو انشاءالله. نو کله یو خبره خو کلیر شوه دویمه خبره دا چې انسان چې دی که نه دا د مجبوري ده چې دی به یو ځای چا سره پاتې کېږي یوازې سړی تنګېږي. ستاسو په سکول کې که هیډ ماسټر صاحب یا پرنسپل صاحب له چا نه خفه شو او یو هلک ته وي چې هغې ګوټ کې یوازې کښېنه دی به دومره تنګ شي چې دی به وشي بیا به چېرته دا غلطي نه کوم ځکه انسان د انسان سره خوشحالی دې ته اجتماعیت وایي. او تاسو به دا غټ غټ خلق لیدلی و ښکلې ښکلې بنګلې رخ کړي خوا خوشي پرتی دا غټ سړی چې دی نه بار په بازار کې د یو دکاندار سره په یو بوجۍ ناسي ځکه وایي زه هلته تنګېږم. نو اجتماعیت د یو بل سره کوارډینیشن او د یو بل سره میکسینګ دا د انسان مجبوري ده خو چې کله ته د ښو خلقو سره میکسینګ کې د یو څه راویږي بیا به خوشحاله او چې د خرابو خلقو سره میلاو شو بیا به خفه مې لکه دغه ځای ته ولې نه ځې وی مړه دا پلنې سړی کنزل کوي وی زوام چې دا مخ مې وله نه لیدې وی په لاسنیوه کې تلی وم او وی ما ته یې وی چې ته جولای او د جولاګانو لاسنیوې لرالې نو دا ولې خرابه خبره هغه ته وکړه نو د هغه د هغې ځای نه ړه موټ شو. نو زما ستا دپاره پکار ده چې موږ هغې مجلس ته ځو چې په هغې کې خوشحاله یو دا دار سړي دا شوقي چې زه په هغې ځای کې به یم چې هلته زه خوشحاله یم. نو د خوشحالۍ لپاره الله چې کوم ډایرکشنز ورکړي په قرآن کې او بیا په حدیث کې نو بیا به ته تاریان شي چې خدای پاک دوره وړو وړو خبرو ته هم فکر دی. مثلا مونږ ته دا وایي اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا
کله چې تاسو لاسنیوه کې ناست یې او په دې کټونو کې ګڼئ ا د بار نه میلمه راشي تاسو څه چلو کوئ تاسو وله ځای ورکړئ نه نه راځه دلته کښېنه بل وایي راځه دلته کښېنه په بعضې علاقو کې خلق دا چل نه کوي نو سړی یو خوا بل خوا ګوري چې کوم ځای کښېنم هلکه وایي عجیبه خلق دی نه چاته خیرعلي وایي نه چاله ځای ورکوي دا قرآن تا ته ویلی دي چې ته څوک راشي نوی سړی نو وړقېږه ورته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي ته وړقېد وی راځه دلته کښېنه نو حضرت ورته وی چې په ځای کې لساعتن جی ځای ارت دی تاسو مړه کېږئ هغه وی نه ارت پئ خو چې کوم سړی راشي نو په ناسې دا حق دی چې هغه ورته وړقېږي نو ستاسو د کلاس ته چې درشي پخوا موږ په ډیسکونو ناست یو ته په ډیسک باندې داسې ارت ارت کښېنې او بل پې کښېنې وی لکه ښه ارت ارت کښېنه چې بل هلک د سره کښېنني دا د قرآن دغه خلاف شوه د قرآن دغه دا دی چې که تاسو دوه کسه په ډیسک ناست نو که تاسو نږدې شوئ نو دریم پکې هم راځي نو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا دا ګوره مجلس قانون تا ته ښیي نو بیا تا ته وایي کله کله یي په دې لاسنیوه کې دا خبره ډېره لکه ډېر شي خلک را روان دی او ته دلته ناست د کټ نه پاسې نه زه ته وامه بس دی ته ځه ته وایې نه لا ناست یم نو دا نور به زه کوم ځای کښېنوم ځای خو یې نشته نو قرآن دې ته هم فکر دی نو اذا قیل لکم انشزوا فانشزوا کله چې راته وایي چې پاسئ نو بیا پاسئ نو ته سوچو که معاشرتي آدابو کې تا ته دام ښیي چې په کټ کې دله ځای څوک درکوي نو ځای ورکه بل او دا راته هم ښیي چې ځای تنګ شو نو ته ورته وایې یاره موږ به مقبرې ته لاړ شو دا نور خلق ځای نشته دوی به دلته کښېني د دې سره به تا ته څه فایده د دې سره به تا ته دا فایده چې ته به ایزي او خوشحاله وای ګوره دا خوشحالي نه ده دا د انسان په فطرت کې دا انسان وایي چې زه خوشحاله وی خو د خوشحالۍ دوه لارې دي یو د ګناه لار ده او یو د نیکۍ لار ده بعضې خلق په ګناه کې خوشحالیږي لکه مثال په طور باندې منی بیگم و پوخه نو منی بیگم به دغه سندره ویله جو موږ به ورته ټول خوشحالېدو جو هغې به یې ایک بار مسکرا دو جو موږ به مسکي شو بل طرف ته د خوشحالۍ دپاره د بعضې خلقو څو قاري باسطو وی یاره ډېر خوږ تلاوت کوي او سړي له سم خوند ورکي دا دواړه خوشحالۍ دي خو په دې کې ساینټیفیکلی څه فرق دی ساینټیفیکلی دا فرق دی چې کله ته خوشحالېږې که نه تاسو کې کم کسان الحمدلله ټولو به ساینس ویلی نو چې کله ته یو شی کېږي نو څه هارمونز خارجېږي څه کیمیکلز په بدن کې خارجېږي او په دې برین کې یو سنټري هغې ته د خوشحالۍ سنټر وایي هغه سټیمولیټ کي چې هغه سټیمولیټ شي سړی خوشحاله شي یو د خفګان سنټر دی چې د خفګان سنټر سټیمولیټ کي جو سړی خفه شي نو کم هارمون چې خارجېږي د هغه دوه نومونه دي کم از کم د لسم نه هم هلکانو نه په بره به یادوئ یو ته وایي ډوپامین بل ته وایي سیروټونین ډوپامین د ګناه په خبره خارجېږي ګوره خدای پاک هلته هم فرق کړی دی کو فرض که چا ګانه کوله ته خوشحالېدې نو دا د ګانا په چې ته خوشحالې نو ډوپامین خارجېږي نو ډوپامین چې خارج شي نو ستا د خوشحالۍ سنټر به ووایي نو ته به په خوشحالۍ کې راشې نو یا به لاس وپړقې یا به د خپل ځای نه پاسې یا په آخر کې چې کم کسان ډېر خوشحالېږي او هغه بې حیایي نو هغه څه چلو کې په ګډا شروع شي که نه هلکه وایي ته ولې ګډېدې یاره وایي نور مې صبر نه شو کولی دا ډوپامین والی نو ته به وایې لکه پلانی ښه سړی دی هغه وایي ما لیدلی دی په ګډا باندې په پلاني ځای کې ګډېدو دا د ډوپامین نه مجبوره و خو چې کم سړی د نیکۍ خبره واوري او د نیکۍ په خبره خوشحاله شي دې خوشحالۍ ته سرور وایي دا یو سکوني دا یو کنټینیویشني دې لپاره چې کوم هارمون خارجېږي ته سیروټونین وایي سیروټونین چې خارج شي ریسپټر ته لاړ شي نو په ډوپامین او په سیروټونین کې دا فرق دی چې ډوپامین نه کومه خوشحالي راشي د هغې نه فوراً بعد به ته ډپریس شي ته به وایي چې یاره بله ګانه ووایه دا سګرټو والا نه دي دی چې یو سګرټ وڅکي نو دی په موټ کې شي نو بیا ډپریس شي نو بل پسې وڅکي نو بیا ډپریس شي نو بل پسې وڅکي نو بل یې هوښیار سړی ورته وي خدای دې خوار کا دا ساده سګرټ بس کا ډکس کا ډک تاسو پیژنئ دا ډک دی ځکه څکي چې ډوپامین نور نه خارجېږي نو بیا ورته وي مړه ته په سګرټو دې ځان دغه کړی دلته یو بل شی راوتی دی هغې ته آیس وایي دا نشیان چې په بره ځي که نه دا د ډوپامین د وجې نه ځي ځکه دغه ډوپامین خو بیا کار نه کوي که نه سړی ریزیست شي دې ته ریسپټرز وایي ریسپټر سینسیټیو نه وي نو دې وجې نه د کوم چې سیروټونین لکه تا چا سره ښه وکړل ته به خوشحاله خو سم به خوشحاله او کنټینیوسلی به خوشحاله
نو زما ستا ذمہواري دا ده چې موږ د خوشحالۍ هغه لارې معلومه کړي چې په کم سیروټونین خارجېږي او هغه لارو نه خوشحالي والو چې هغه کنټینیو سي او هغه موږ سګرټو ته هیروین ته او آیس ته او نسوارو ته ضرورت نه پیښیږي. یاره وایي زما موډه څخه دی هغې لپاره یو څو کارونه ښولي. یو کار دا دی چې که ته خوشحالي غواړې نو د خوشحالۍ لپاره یو کار دی چې ستا دوستان ښه خلق پکار دی چې خوږې خبرې کوي. کم خلق چې د ښو خلقو په مجلس کې ناسي ان ستا رومیټ ښه دی ستا کلاس پیلو ښه دی ستا ډسک پیلو ښه دی نو تا ته به سرور حاصلیږي او بیا به ته کنټینیوسلی په سکون کې. خو که هغه نشه یي یا هغه جوارګري یا هغه کنزلماري نو بیا به ته هر وخت بې سکونه. نو لومبنی کار چې دی هغه ما تاله پکار دي چې مونږ د خوشحالۍ دپاره هغه د ښو دوستانو انتخاب وکړو. دویم دا چې بل سړی چې خوشحاله شي نو ته پې ډېر خوشحاله شه نو دا خوشحالي ډېر دا خوی ډېر ښه خوي. لکه که تا په میټرک کې ډېرې نمبرې وانغستې او ستا د ترزوي ډېرې نمبرې واغستې نو په ځای دی چې ته غوسه شې نو ته خوشحاله شوی شکر دی ما خو وانغستې هغه خو واغستې. تاسو ته پته ده که نه اوس باران نشته ما ته چاوي په سوات کې باران وشو نو یو کس ته د شنګلې نه ټلیفون وکړو وی دلته خو ښه باران وشو نو مې زه خوشحاله شوم چې چېرته خو وشو. خو که زه هم چې ولې په شنګلې والا کې څه چل دی چې په هغې باران کېږي په موږ بونیر والا ونه کېږي. نو یو بله د خوشحالۍ یو بل سټپ دا دی چې په چا خوشحالي راشي نو د هغه سره ته خوشحاله شه او شکر ادا کا. دریم سټپ چې زما ستا لپاره دی هغه دا چې سوشل ورک کوه د چا سره د خیر څه کار کوه څه نه څه د خیر چې چاته ورسې بلا معاوضه په دې کې به تا ته خوشحالي میلاویږي. ادا خوشحالي به د سیروټونیني د دې سره به سکوني. لکه یو سړی دی ګاډی کې ټیرو ته پنچر شوی هغه د پایې په بلول نه پوهېږي او هغه نه جیک پیژني او نه هغه بل شی پیژني ته وایي دا ټیر بدله زه بدل کړم چې ټیر دې وله بدل کو تا ته به یو خاص خوشحالي میلاو شي. نو په دې موټر وی باندې یو زنانه روانه وه نو هغې ته موټر دغه شو د پنچر شو ټیر چې ټیر پنچر شو نو خو زنانه وه په خپله ډرایوینګ کا او هغې خو نه شو بدلولی ټیر. نو یو هلک پرې راغلی هر چا ته لاس وخي په موټر وی څوک لیوني دي چې چا ته ودرېږي. هغه یو هلک ورته ودرېدو هغه وله زر زر ټیر بدل کو ګرمي ډېره وه نو په هغې غریبې خولې راغلې وې نو هغه ورته زما په دې دغه کې موټر کې کښېنه او په دې کې اے سی مان کړی دی نو ته به لږه یخه شې او زه به تاله ټیر بدل کړم. چې ټیر یې وله بدل کو نو هغې ته وی راځه ته اوس کښېنه نو هغې $3000 خو مالداره ښځه وه دا د یورپ کیسه ده $3000 هغه ته مخامخ کړل وی دا والا دا ستا انعام دی نو هغه وی نه زه نالم. نو وی ته غریب سړی ټیکسي کې نو ته ولې نالې نو هغه ورته وی د الفاظ هغه ډېر مزیدار دي اټ میکس می هیپي ټو هیلپ ادرس. زه ځکه دا نالم دا پیسې چې زه د خلقو امداد وکړم زه هسې خوشحاله یم د دې خوشحالۍ دپاره زه دا کار کوم. نو هغه بیا زنانه جو پیسې په جیب کې کېښودې هغه چې لاړه هلته ریسټیریا په دې دغه باندې موټر وی باندې ریسټیریا باندې هغې د چای وینا وکړه هغه ویټره چې وه هغه جینۍ وه هغه جینۍ ډېره په بد حل وه. نو دې ورته وی ته ولې دلته کې کار کوې ته خو ډېره په بد حل یې. نو هغې وی زه پریګننټ یم یعنې زما د ماشوم د کېدو چانس دی او زه غریبه یم په دې پورې هسپتال کې مونږ بوکینګ کړی دی زما ډیلیوري به په دې کې کېږي او هغې چې څومره $1000 غواړي $5000 دې که څه دي نو زما سره نشته. نو زما خاوند ټیکسي کوي او زه دلته دا ویټر یم دا کار کوم چې د مخامخ هسپتال له دغه بیل برابر کو چې بیا لاړ شو. نو هغې وی ټیک ته هغې هغه $3000 د هغې په دغه کې کېښوده په لفافه کې او یې هم دا ستا ټپ شو. نو هغې لفافه کتلې نه وه هغه چې کور ته لاړه نو کېښوده خو چېرې څه به پکې وي چې کله د هغې ډیلیوري شروع شوه نو خاونې وی چې پیسې خو لږې دي نو هغې وی ورږه ماله چاره یو لفافه را کړې وه. هغه لفافې والا اوبه چې وکته نو په هغې لفافه کې دننه هغې ښځې لیکلي وو اټ میکس می هیپي ټو هیلپ ادرس. دا هغې سړي ښځه وه هغه چا چې دې له ټیر بدل کړی نو هغه چې هغه لفافه وکته نه ته وریاد شو چې ما چې چا له ټیر بدل کړی و غالبا د دغی نو د خوشحالۍ بله طریقه دا ده چې ته خلقو ته دا خیال وساتې چې خلقو سره بلا معاوضه نیکي کې
چاته لار نه ده معلومه ته ورته لار وښوه، چا سره پیسې نه وي ته ول ټیکټ پیسې ورکړې، چا د بجلی بیل نشو ادا کولی واپډا والا ولا کټکاو ستا سره وي نو تا ول د بجلی بیل ادا کو. په دې طریقه باندې دریم نمبر د سیروټونین دپاره د خوشحالۍ طریقه دا ده چې ته په ذهن کې دا کېده. یو بل ښه دا دی چې ستا د تعلق د چا سره چې د خدای نعمتونه هر وخت ځان ته رایادوه، زما سره دا ښه شوي دا ښه شوي دا ښه شوي. یو سړی ستا په خوا کې سترګی نشته، هغه ته وایه ستا د زندګۍ غټ مقصد څه دی؟ دا به وایي چې ما له خدای یوه سترګه راکړې نور ته هېڅ نه غواړم. ته خوشحاله چې زما خو دوه دي، خو ته یې خپلو دوو ته فکر نه. و اما بنعمت ربک فحدث، هر وخت ځان ته رایادوه چې خدای پاکه خپې دې راکړي، څپلۍ دې راکړي، سر دې راکړی، سترګې دې راکړي، لاس دې راکړي. دا ټول څیزونه چې دې راکړي چې دا ته ځان ته رایادې نو ته به په هغې کې ډېر زیات خوشحالی. پر لطف سرګرمي، کله کله پکنیک لځو، کله کله موږ هایکنګ لځو، کله کله موږ ټور لځو، کله موږ چکر لګو. په دې به تا ته یو خاص خوشحالي چې د ښو دوستانو سره ځې تا ته میلاویږي. د خدای په نعمتونو کې څلور نعمتونه داسې دي چې کو فرض که دا تا ته میلاوي نو د خدای شکر ادا کوه، نور ته ډېر ضرورت نشته. او نمبر 1 پای کې څه دی چې ستاسو ارت کوري. کومو خلقو چې دا کورونه دي که نه په دې دغه کې په دې سواړی کې دننه چې په کوارټرو کې څوک اوسي نه هلته هوای او نه هلته نوري. نو که ستاسو داسې کوري چې هلته نور لګي او هلته کې هوا راځي نو که ستاسو دیوالونه چیتي نوم دا د خدای یو لوی رحمت دی. دویم اچي سواري، که ستا سره موټر سایکلي دا هم اچي سواري ده، که ستا سره سایکلي دا هم اچي سواري ده، که ستا سره موټري دا هم اچي سواري ده. دو شو. نمبر 3 اچي بیوي، که ستا ښځه چې کوم ده د کور مشره چې ده که فرض که دا خرابه وه نو ټول کور دوزخي. نو چې کله د کور مشره زنانه ښی نو ټول کور جنتي. او نمبر 4 چې دی ستا دپاره په کور روزي، که ستا د پلار په خپل کلي کې په سکول کې استازي او که هغه په سکول کې سویپري نوم د خدای نه خوشحاله شه چې خدای شکر دی چېرته کې د دغه نه یونان ته خو په کشتۍ کې نه ته چې ډوب شوی دی او خلقو ارتاو کړي دي نو خدای شکر دی. دې وجه نه حضرت علي رضی الله عنه وایي چاله چې خدای څلور نعمتونه ورکړل د خدای پاک نه دې هېڅ نه غواړي، ارت کور، په کور روزي، ښه سورلي او ښه بیبي. بیا 5م نمبر پکې کو فرض که ښه ګاونډي ده ته میلاو شو. نو دا نعمتونه چې ځان ته رایادې ستا به سیروټونین خارجېږي او ته به بیا د ډوپامین د دغه نه بچې. دې وجې نه الله تعالی موږ ته چل ښوولی دی چې کو تاسو فرض که خپل اخلاق ښه کول غواړئ نو تاسو یو کار کوئ. نو تاسو ته پته ده په دې قرآن کې لومبنۍ صورت نه څه نوم دی؟ زه دا ګروپ راته ووهئ د فاتحې نه پس بقره. بقره چې دی دا د قرآن په صورتونو کې ټول نه اوږد صورت دی او ټولو مزیدار صورت دی. په بقره کې ما تاته ویلو وقولو للناس حسنا، خلقو ته خوږې خوږې خبرې کوئ. تاسو به د غاښونو د ډاکټران نه دي، دی به تا ته اورل هایجین وایي. تاسو په دې 9 لسم کې هایجین لفظ به یي. اورل هایجین دی تو چې ستا غاښونه پاکي. خو یو بل ټکی دی دا چالانه دی ویلی، دا یاد کوئ. هغه څه دی وربل هایجین چې ستا الفاظ چې دي هغه صحت مني. نو ته یو سړي ته وایې دوره غټ شټ دې نیولی ته مونځ نشې کولی نو که د دې په ځای ته دا ووایه یاره چې مونځ دې کولی ډېره به ښه وه. ته یو سړي ته وایې چې یاره دا ور بند کا نو په انګلیش کې ورته څه وایي شټ د ډور که نه. نو شټ د ډور په ځای کې فرض که ته د خولې نه دا ټکی وباسې ویل یو پلیز بی سو کاینډ ټو شټ د ډور. دې ته وایي وربل هایجین. نو قولو للناس حسنا، خلقو ته به خوږې خبرې کوئ. نو ډومبنی چې بقره ما ته تصور کوي چې زه چې وربل هایجین خپل ټیک کو او چرته کې سخته خبره چاته نه کو، ټول الفاظ نرم وایو. دویم نمبر بیا په دې بقره کې موږ ته وایي په دې کې آخري آیات چې دی آیات الدین ورته وایي. د قرآن په صورتونو کې داسې یاد کړئ د قرآن څو صورتونه دي دا خو ته پته راکنه زنده باد 114 او په هغې کې طویل ترین صورت چې دی هغه بقره دی او طویل ترین آیات چې دی هغه آیات الدین دی. په قرآن کې د ټول نه طویل ترین آیات چې دی آیاتونه پکې څو دي 6666. نو چې آیاتونه پکې 6666 دي په هغې کې طویل ترین آیات چې دی آیات الدین دی. نو هغه طویل ترین صورت هم بقره ده او طویل ترین آیات پکې هم آیات الدین دی. او په آیات الدین کې تا ته وایي چې لیکل خامخا کوه، رسید خامخا غواړه، رسید خامخا ورکوه، ډاکومنټیشن خامخا کوه. اذا تداینتم بدین فاکتبوه، لیکئ. ستاسو په کلي کې لیکلو والا ډېر شی دي
زما په کلی کې لیکلو والا ډیر شی دي. دا آیات چې نازلېدو دا په مکه په مدینه کې نازل شوی او هلته کې 17 کسان صرف لیکلو والو چې په ټول کلي کې صرف 12 کسه لیکل کولی شي او نور نشي کولی او خدای هغو ته وایي چې لیکئ یې نو ما ته خو به وایي چې وایي لیکه هلکه وایي لیکلو ته ضرورت نشته. موږ یو بل ته وایو که نه مړه خپل شی دی لیکلو ته پکې ضرورت نشته. دا غټ دوکه ماري دا سړی ډېر دوکه کېږي او سبا بیا وایي ما داسې نه وي ما داسې وي وی تا ولې نه لیکل وی ده ما ته وایي چې لیکلو ته پکې ضرورت نشته. نو دویمه خبره معاشرتي دغه دا ده چې کم کار کې نو ډاکومنټیشن به کې رسید به غواړې رسید به ورکې. یو بله خبره چې ما تا ته بیا کړې ده په دغه کې په آل عمران دی په بقره پسې دویم صورت چې دی آیت آل عمران وایي هغې کې موږ ته ویلي چې کو تاسو خپل حالت ټیکول غواړئ نو یو کار به کوئ او هغه څه دی والکاظمین الغیظ خپله غوسه بس کوئ. غوسه ګوره ډېره بد شی نه دی دا ضروري دی. خدای پاک انسان له 2 خویونه ورکړي دا د ده دپاره ضروري دي. یوه غوسه باندې به دشمن دفع کوي لکه فرض که سپی دی سپی په تا حمله کوي ته به ورته څه کوې ښکلی به یې که غوسه کېږي به ورته نو سپي سره به څه چل کوې په ګټ به یې نه ولې. نو کومو خلکو چې سپی په ګټ ویشتی دی جخلاش شوتې نو زما یو ملګری پرون په یو سپی راغی اوس دغه سپي دی انګلیش سپي دی نو ما ته وی ما ته رانږدې شو وی ما ورته چې د تره زویه راځه وی زه یم ښکلولم او امام ښکل کو وی خبرې بیا څه چلو شو وی بیا زه دومره څښا شوم چې کور ته راړم هم مې جامې پلیتې شوې وې هم بې وجود نو هر ځای خو به مینه نه کوې که نه ځکه غوسه ضروري ده. نو خدای پاک غوسه یو کوالټي تاله درکړې ده دا ډیفنس یو میکانیزم دی چې په دې باندې به د نقصاندeh شي نه ځان بچ کې او فایدهمند شی چې ځان ته حاصلې د هغې دپاره تاله اشتها یا شوق یا خواهش درکړی دی چې ستا وتړه وشي. روټۍ ته چې ستا اړه نه کېدی او تا نه خوړی چې دغه لکۍ به دنه جوړه شوې یا به دې چې ټانټه ګرځېدې دا خو خره چې سار ستا اړه کېدو او په کور کې هګۍ وه یا پراټه وه تا وخوړه دا خدای پاک تعالی شوق درکړی دی چې ته د خپلې پیدې شی به حاصلې. نو ګوره 2 څیزونه ما تاسو ته وویې یوه اشتها ده چې ستا د فایدې دپاره ده بله څه ده چې ستا نقصاندeh شی به پرې ختمې غوسه دواړه صفتونه ستاسو دي یو غوسه یو اشتها. خو غوسه 3 قسمه ده. غوسه هغه ده چې کله ته په اعتدالي نو ډېره فایده منئ لکه یو سړي له کار نه ورځي او هغه څه چل کوي د هغه خور سرتور سر ګرځي دې ورته نه قارېږي. یو پلار دی زامنې دي او هغه یو بل ته کنزل کوي او دې ورته نه قارېږي او استاد صاحب الګ هوم ورک نه کوي او استاد ورته نه قارېږي نو دا خلق به څنګه لویږي. دې ته په پښتو کې بېسره وایي وی بېسره لوی شوی دی وی پلار یې ورته څه وایي نه مور یې ورته څه وایي نه بېسره به نه لویږي. دې دپاره غوسه ضروري ده خو د هغه غوسه چې ډېره زیاته شي لکه ته وایې چې ما قرآن کړی دی سر به مې د لات په خازه ولګي کو د خپلې مور سره مې خبرې وکړې دا اوس درنده دی دې ته درنده وایي. ډېر خلق دی ډېر خاوندان دي چې خپلې ښځې ته وایي کو د پلار کره لاړې نه په ما به طلاق یې جو هغه 10 کاله نه ځي دا اوس درنده دی. ځکه خدای پاک وایي چې ویقطعون ما امر الله به ان یوصل خدای وایي زیبه اته وایي نه به ځې ته خدای له به پرځول ورځې. نو داسې قسم له غوسه چې هغه د حد نه زیاتی کومه غوسه چې ډویي نه نو امام شافعي غالبا وایي چې دا خو خر دی ځکه چې د خپله خور بېعزتی کار کوي د له قار نه ورځي د خپل زوی غلط کارونه کوي او د له قار نه ورځي. نو په اعتدال سره غوسه استاد صاحب لم ضروري ده رور لم ضروري ده پلار لم ضروري ده به اعتدال غوسه چې څوک کوي نو دې وجه نه موږ ته آل عمران وایي والکاظمین الغیظ غوسه بس کوي. غوسه په هغې ځای کې کوي چې په کوم ځای کې ناروا غوسه نو قاریږو به نه نو ملګري ته به معافي کوو والعافین عن الناس د ډیس ملګري ته به معافي کوو خپل ګاونډي ته به معافي کوو په کور کې به خپلو وروڼو ته معافي کوو. موږ وایو چې زه خیر دی بله موقع به ورکوو دا یو بل د معاشرتي آدابو دپاره یو ضروري خبره ده. او یو بل د معاشرتي آدابو دپاره ضروري خبره دا ده چې په لارې ځو که نه یا په موټر سایکل ځو نو قرآن موږ ته څه وایي وقصد فی مشیک تلو کې به اعتدال نه کارلی هسې نه چې موټر سایکل دې داسې روان کړی چې په رانګ سایډ باندې مخکې کېږي او په هر ځای کې دا کېدی نه شي چې ته په لار روانې او موټر سایکل اکسیډنټ نه کړی. اوس چې موږ راتلو اوس په پایچینه کې یو کړی نو پرون چې تلو نو په شنه کې کړی او تاسو هم دلته ډېر شی لیدلي
دا ولې تر بل حق نه پیژنې نو وقصد فی مشیک پتلو کې به د اقتصاد نه کارالې نه کاغه ته رایډینګ کې کاغه ته ډرایوینګ کې کاغه ته واکینګ کې چې ته داسې اره ترت روانې هغه سړی اره ترت روانو هغې بل ته هغه داسې کول نو هغې وواخو نو هغه ورته ویې لکه دا څه چل کې وی زه ازاد یم وی ګوره ماله دې پوزه وواله زما پوزه چې د کوم ځای نه شروع کېږي هلته ستا ازادي ختمېږي ستا ازادي دا خو زما د پوزې د حده پورې ده دې ځای نه خو زما ډسټنس شروع شو نو وقصد فی مشیک ستا واکینګ ټیک دی او بله غټه خبره دا ده چې ته به پلیوشن نه کې پلیوشن ګندګۍ خورولو ته وایي نو ګندګي څه نه خورېږي ستا موټر سایکل سلینسر نشته نو ټول کاربن ډای اکساید ته راوړې نو ټول ملک ته راتسخا کو خو چې کله ته چغې وخې دې ته څه وایي نایس پلیوشن نو شور به نه کې نو الله موږ ته څه وایي وغضض من صوتک اواز ښکته کا چې په وړه باندې خبره کېږي نو څه وایم دې راغستی ملک دې په سر راغستی خلک کار کولی نه شي ته ټیپ غږې په دې ګاونډ کې یو هلک دی د هغه سبا امتحان دی دې غاړې ته یو کس دی هغه مریض دی ډاکټر صاحب ورته وایي چې شور د لخه نه دی ته ولې شور کې نو ته به شور نه کې چې شور څوک کوي ده ته یې څه ویلی دی تاسو کې چل درځي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دا خر دی څوک چې ډیر شور کوي ځکه غټه آواز خو خر راوکاږي نو زما ستا لپاره د معاشرتي آدابو دپاره دا دي چې خپل واک خپل رایډینګ خپل ډرایوینګ او خپل آواز دا په اعتدال کې ساتو یو بله خبره موږ ته دا کړې ده چې معاشره چې څه نه ورانېږي هغه د ټوکو نه ورانېږي نو اکثر ویل که ما ټوکې کولې هغه وایي تاسو چې ټوکې کولې زما ستا سره د ټوکو ازادي ده وی ورګې زه ته چل وښیم او ته کنځل وکړي دې ته سپېړه وتم وی ولې ته سپېړه وتم بوله وی ما د مور کنځل وکړل هغه ورګه ما وینا کړې ده راورسئ هغه جو راورسېدی چې د سکول نه یاره کالج نه ځي جو ورته بار ناست دي جو وی وخي د هغې نه پس هغه ډاکټر صاحب وایي دا خو نه بچ کېږي جو مرګ پې جوړ شي دا شی د څه نه جوړ شو دا د ټوکې نه نو قرآن تا ته په صورت حجرات کې څه وایي لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم چېرته په چا پسې ټوکې ونه کې چې یاره دا زمانه یا لاندې دی یا زموږ د سکول هلک نه دی د بل سکول دی نو لاندې دی یا زموږ د علاقې نه دی د بلې علاقې نه نو لاندې دی یا زموږ د نسب نه دی نو د بل نسب دی نو لاندې دی هېچ چا پورې ټوکې ونه کې ته چې په چا پورې ټوکې کې که دا د خدای پاک دوست بیا به څه کې او کېدای شي چې دی په امتحان کې ټول بورډ ټاپ کړي نو بیا به څه کې نو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم داسې به نه کوئ وی بیا تاسو واپس کې به ګزاره څنګه کوئ معاشرتي آداب دا دي چې څوک تاله مخې له درشي په ذهن کې دا کېده چې دا زما رور دی ولې قرآن څه وایي انما المؤمنون اخوة مؤمنان رونه دي نو چې رونه دي نو چې دوه کسه جنګ وکړي نو بیا به څه کې فاصلحوا بین اخویکم روغه به وله کې داسې نه چې ګوتې پې کې وخې او ښې ورانه کې او ته چا خبره د یو نه بل ته رسې او هغه له ښه ورانه جوړې نو راځئ چې په دې لومبنۍ ورځ دا صلاح وکړو چې یو خو به په چا پورې ټوکې نه کوو یو چې که څوک ټوکې کوي او ورانه یې راله نو موږ به ورله روغه کوو خو د ټول نه قیمتي خلق ستا لپاره د خدای نه پس څوک دی والدین نو الله تعالی موږ ته په صورت بني اسرائیل کې څه وایي وبالوالدین احسانا د مور پلار سره به ښه سلوک کې نو مور به دې په هګۍ نه ټانګی چې نن هګۍ نشته زه ډوډۍ نه خورم ته خبرې ته چې سار ناشته ونه کې او ته سکول ته راشې هغه د ماښامه پورې په هغې غریبي څه تېرېږي خو که ته د هغې په ځای دا ووایې چې ټول عمر مې هګۍ خوړلې ده نو نن به بیا هګۍ لاړ شم که نه وایي نه نو هغه وایي چې ولې ما له هګۍ چې نشته زه نه خورم زه وږی ځم ته خو وږی رالې خو هغې له دې ډه سوری کو نو چې ستا سره هر وخت دا غمي چې زما مور او زما پلار نه خفه نه شي خو ستا دوه مور پلار دي یو حقیقي دي یو روحاني دي روحاني ستا استادان دي چې ستا استادانو ته دک ونه رسي ځکه حضرت علی رضی الله عنه خو سوی انا زه مریی یم د هغې چا من چې چا ماته یو حرف وښو یو ټکی یو سبق چې ماته چا ښوولی دی موږ به په دې دغه کې پخوا په دې میتس کې به کا لفظ راتو پلانا کادا پلانې کادا زه پرې نه پوهېدم زموږ یو استاد و چې هغه راغی د ډګر کې و چې موږ ته رابدل شو نو هغه وی د کا مطلب ضرب دی دقه یو ټکی دې ما زده کړی هغه ضرب هغه ټکی چې کو ده ماته دا ټکی نه ویلی مال نه راتو وی ما حضرت علی رضی الله عنه وی انا عبد زه د هغې سړي مریی یم من علمني حرفا چا چې ماته یو ټکی وښو یو ټکی دا استادان چې دي موږ د دې مریي یو اوس دې زموږ سره هر څه چې کوي انشاء باع
کدا استاد صاحب ما خرسی جو خرس می دی کی و ان شاء استرقا اکده خوا کی جو ما دی مرای پاتی کی و ان شاء اعتقا اكو خوا کی ما با آزاد کی خدا زما نو زمونږ دو پلاران شو، یو روحاني پلار او یو جسمانی پلار، حقیقی پلار. د حقیقی پلار به خیال ساتي او د جسمانی پلار به خیال ساتي. دې سره به معاشره آبادی چې تاسو سره هر وخت دا غمی چې خدای ترانه خپه نشي، خدای بابا مې رانه خپه نشي او خدای استاد صاحب رانه خپه نشي. بیا بستا کریکټر ټیکی، معاشرتی نظام بستا ښکلی، ستا به سیروټونین خارجیږي او د ډوپامین نه به بچې. او بیا په آخر کې تا ته وایي چې ته به کوشش کې چې ستا سره د مافی کلچر دیوالی کیچنګ اټیچیوډ ښه نه دا چلی کړی دی دا چلی کړی دی، زه به ورسره ګورم، سر به مې د لات په خازه ولګي، اما پی نه کړم، امړه دا خو داسې دی. هغه وایي یاره تا مچ لیدلی؟ مچ په کوم ځای کښېني؟ پسخا ځای. دې مچ ته څه وایي په اردو کې؟ مکی ورته وایي غالبا، که نه مکی. نو چې په اردو کې ورته کوي دې ته ګرکي مکی وایي. او دې مچۍ ته څه وایي؟ دا کوم د ګبین چې ده شہد کی مکی، لگ فرق ہے. وہ آپ گھر کی مکی بنتے ہیں، گھر کی مکی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. اور شہد کی مکی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. نو په کم کور کې چې ډېر شی ګلونه وي نو ته د اسخا شی پکې ولینې چې صرف د هغې ذکر کې، پرچا کې ډېر شی ګلونه دي. نو خیر دی که یو خبره غلطه وکړه نو نورې به یې ټیکي. نو دې وجې نه قرآن ما تا ته وایي ولیعفو ولیصفحو، خلقو ته معافي کوئ چې ځای به خیر دی. یصفحو صفا اړول، درګذر کوه. یو سړي پیاله ماته کړه، وایي یاره ما نه دی لیدلی. پرچ مات شو، وایي ما نه دی لیدلی. ولیصفحو چې مخ داسې واړی. په کور کې که دا کل چیرې چې معمولي پیاله ماته شوي نه وي، اته ملک په سر راغستی، اته تلی ستا کاپي چېرته بې ځایه کړي، یو کاغذ یې تشلولی نه وي، اته خویندې وروڼه په دغه راغستي زما کاپي شلولې ده. فلیعفو ولیصفحو، درګذر کوه سړیه. ولې چې ته دلته درګذر وکې، بره واله به ستا سره درګذر وکړي. نو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ستاسو خوښه نه ده چې خدای تاسو معاف کړي. نو چې تا دا خوښه ده چې خدای ما معاف کړي نو تم دې معاف که که نه. زما ستا د خبرې خلاصه دا شوه چې موږ د اجتماعي زندګۍ نه بغیر ګزاره نه کیږي. په اجتماعي زندګۍ کې هغه ځای ښیي چې موږ پکې خوشحاله یو. د خوشحالۍ دوه لارې دي، یو د ګناهونو لارې دي لکه سګرټو، چرسو، هیروینو او غانې بجانې، او یو د نیکۍ لارې دي لکه ښه مجلس او ښه دوستانو د هغو سره تعلق ساتل، د خلکو خدمت. نو سرور ته ښه دی د هیجان نه. نو د سرور د حاصلولو لپاره به موږ د نیکۍ لارې اختیارو. او په هغې کې یو څو خبرې دي، د مور پلار به خیال ساتو، د استادانو به خیال ساتو، د ملګرو به خیال ساتو. کومو کسانو چې غلطي شوي هغې ته به معافي کوو، ډاکومنټیشن به کوو، او موږ به دا کوشش کوو چې په چا پورې ټوکې ونه کوو، چاته به سپک نه ګورو، او هر سړی به داسې ګڼو چې لکه دا زموږ ورور دی، د ورور سره چې څنګه سلوک پکار دی داسې سلوک به کوو. او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې خپله غوسه بس کوو، خو غوسه به په هغې ځای کې خامخا خپل کشر ته او خپل زنانو ته په کور کې کوو. څوک چې د بې حیایۍ کارونه کوي، یا چې زموږ شاګردان چې هغې هوم ورک نه کوي، یا چې څوک نقل کوي، ځکه چې غوسه د خدای درکړی شوی صلاحیت دی، په دې باندې به خپل ډیفنس کو، ځکه بغیر د دې نه به زمونږه کامیابي ناممکن وي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.